سلامونه او احترامات. قدرمنو امیر معاویه یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر دی. قدرمنو دا ټیم زه موجود یم حیات آباد فیز 6 کې پرنگیت آرٹ سینٹر کې. قدرمنو دا تاسو وینئ چې لیک نہیں سکتے بنا تو سکتے ہو، یعنی لیکل کنشه جوړول خوشه. قدرمنو په دې سینټر کې هغه ماشومان دي کوم چې په لارو کوڅو کې غندونه راغونډي یا د خلکو په کورونو کې کار کوي. قدرمنو دا سینټر یو تور سره د جلوت هما صاحبہ هغه جوړ کړی دی د چا چې تعلق حیات آباد سره دی. قدرمنو هغه د مختلف علاقو نه د ماشومان راولي او دلته په دې آرټ سینټر کې چې دی هغه ته د پینټینګ او د میک اپ حواله سره کم ټریننګ دی هغه ورکوي. هغه نو معلومات کو چې د دې ادارې چې کم اډمیشن دی د هغه څه طریقه کار دی او دلته څومره ماشومان کار کوي د کم علاقو سره د هغه تعلق دی او دلته چې کم دا ټریننګ ورکوي د دې دورانیه سونه ده. قدرمنو هغه سره خبرې کوو چرته مزي مونږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو خیر خیر دی؟ میرا ډیره مهرباني، الله می عزت وکړه. تاسو خپل خیر؟ شکر دی الله کرم دی. دا راته خپل تعارف را سره وکي، تاسو کوم ځای کې اوسېږئ او تاسو تعلیم څونه دا راته وایي. زمانوم جلوت هما دی، زه اوسېږم خو حیات آباد پېښور کې، خو زه بیسیکلی زیارت کاکا صاحب نیم میاګان یو مونږ اور ایجوکیشن می ټول په پېښور کې حاصل کړی دی. نو اف ایس سی نه بعد خو زه جاب ته تلم، خو باقي سټډیز بیا ما پرایویټ کنټینیو کړي ورسره. نو دا کرنګ لکه جاب سره ایکسپیرینس او بیا دا نور سرټیفیکیټس دا ما وخت سره بیا زده کړی دا. دې طرف تم سوچ څنګه راغوجي؟ دا خو جی داسې و چې زه بچپن نه آرټسټ وم، مطلب د برش سره زما یو د بچپن داسې ویلی شي چې یو ډېره زیاته مینه وه چې ډېره په ماشوموالي کې به لکه ما د خپلو رشتهدارانو په کورونو کې په چت باندې لکه په کویلې باندې څه نه څه سکیچ کولو. نو دا شی لکه څه نوی زما دپاره نو، خو د برش په طاقت باندې ما وی چې زه د ان ایجوکیټډ ماشومانو زندګي بدله کړم. نو دا کرن کې لکه دا سوچ ما ته راغی او ما پې بیا دا کار سټارټ کو. څونه وخت شو دا سینټر تاسو جوړ کړی دی؟ د دې سینټر خو جی دا اوس درېیمه میاشت چالو ده، خو سوچ ورپسې داسې تاسو ویلی شي چې د ډېرې زمانې نه نو دا ده چې لکه اوس د دې شروعات دي، خو ماشاءالله چې 50-52 واړه ما سره شو. دې کې زیات تعداد جی د کچرې کباړ والا د وړو اور دا ماشومان چې اکثر پکې خیر غواړي یا د کرنګ د کورونو نه ګڼ راغونډي یا کورونو کې کار کوي. نو اکثریت پکې د دې وړو دی. نو دا ده چې 3 میاشتې لا فلحال شوي دي. دلته څونه ماشومان دي تاسو سره؟ اوس خو جی ما سره تقریبا 50-52 واړه شو. هغه کې 36 دي او نور چې کوم دي نو ریګولر واړه دي، کوم چې سکول ګوینګ دي، کوم چې زموږ په اطرافو کې اوسېږي نو نور واړه دي. دا ماشومان چې دي دا تاسو دلته څنګه راولئ سینټر ته؟ دا خو جی لکه خپل ځان له یو ډېر لوی ټاسک و، یو ډېره لوی کار و، زه به داسې ویم لکه یو چیلنج ولا ویلی شي، ځکه چې د دې ماشومانو هغه ماحول چې کم دی نو هغه زموږ د خلکو نه خو ډېر زیات مختلف دی چې په شروع کې یو کس نیم چې لکه څنګه زموږ سټریټ ته راغو، ګلې ته راغو، هغه که د کباړ کار کولو، هغه که د کچرې کار کولو، نو هغې ما صرف د زی خورو دپاره د کرنګ دلته را دننه کړي چې تاسو دا زی وګورئ موږ څنګه جوړ کړی. دا کرنګ لکه په خبرو کې پې بیا ما ورو کار سټارټ کړی. رنګونه مې ولا ورکړه په سټارټ کې، حالانکه د پینټینګ دا اصول دی چې تاسو به پهله پنسل ورکوئ، خو ما وی چې د دې لږ د رنګونو سره مینه محبت پیدا شي. نو دا کرنګ ما دی په هغه ماحول کې د ایډجسټ کولو دپاره دی له پهله کلرز ورکړه. نو دی لکه شي سره چې څنګه مینه پیدا شوه نو بیا یو کس د کرنګ بل لویل او بل کس بل لویل، نو د کرنګ داسې یو چین په جوړېدو شو. نو اوس خو ماشاءالله تعداد زیات هم دی او دا ده چې سټینډ بای کسان ډېر زیات دي. انشاءالله که خدای طاقت راکړو اداره مې جوړه کړو نو بیا د تعداد به انشاءالله زرګونو له بیا رسوم. تاسو خبره وکړه چې اداره مې جوړه کړه یا سټرینډ چې دی سیوا کېږي، سټینډ بای دي کسان د حکومت یا کم داسې سرکاري غیر سرکاري کم ادارې دي د هغوی د اړخ نه تاسو سره څه هیلپ کېږي؟ ما خو جی تقریبا چې 10 چینلو لا پیکیج لکه کو انټرویوز مې ورکړي او زیاتو کې لکه ما دا خواست کړی دی چې که سپورټ ملو شي چې موږ یو زیات خپل لوی اداره چالو کو چې ډیر زیات ماشومان او فیمیل پکې اډمیشنز واخلي او ځان له یو ډیر د بنیادی
مقصد لکه ځان له یو دغه پکې حاصل کی لکه داسې چې به اغلب مستقبل کې په کم شي باندې کار کول پکار دي د کې صرف دا نه ده چې زه پینټینګ خیم د کې کیلیګرافي دا د کې بیوټیشن کورس لکه میک اپ آرټیست چونکه زه میک اپ آرټیست هم پروفیشنل نو میک اپ آرټ تاسو ویل شي ډیر زیات سکوپ دی د کرنګ پکې زموږه انټیریئر ډیکوریشن دی کم چې په د فاین آرټس کې زموږ راځي مارشل آرټ شوبه د پکې ایکټینګ دی پکې د کې ما 15 سیزونه را یوځای کړي دي چې کېدای شي چې په پینټینګ کې دلچسپي نه هغه پکې سکوپ نه ښکاري نو هغه ځان له کیلیګرافي د لپاره هغه سلیکشن وکړي کاغذ کې ور نه ښکاري چې ځان له بیوټیشن سلیکشن وکړي نو دا کرانګ لکه د کې موږ په مختلف دغه باندې کار کوو نو امداد خبره لکه تاسو کنو چونکه لکه زوس په خلک خو په خپل بلبوتی باندې دا شی چلوم نو زما لکه افورډیبিলিټي یا زما د فیملی دار چې موږ د 50 پورې لکه فلحال افورډ کولی شو تقریبا 150 ماشومان مال سټاند بای دي چې انتظار کوي غیلا ما فلحال د اسره کې ساتري چې ان شاء الله لوی زیبه کولا و مر هغه کې بوله به اډمیشن ورکو د کور د اړخ نه تاسو سپورټ شته جی زکه دا څه وایم چې فول سپورټ د کور نه دی نو دا خبره غلطه نه ځکه چې دا کم فلور کې مطلب ما د خپل سیټ اپ سٹارټ کړي د دې خالی کبار د سپرنټ ورکي نو خالی د دې رنٹ چې کم دی 8000 دی نو بیا د ماشومانو کم از کم خرچه چې د میاشتې لکه ډیره ایزلی لکه 40000 خو ده ځکه چې د کیلیګرافي والا ټیچر موږ ساتلې دا غي لکه یو بیل دا غي سیستم دی پکې او د کرنګ د دیواړو آرټ په باره کې دا خبره کیږي چې مغلیه شهزادو کا شوق نو ډیره زیاته خرچه د خدا د چې فلحال لکه 50 ماشومان زموږ لکه برداشت چې دومره لکه دی تیارولې شو نو فیملی سپورټ نه بغیر خو زویم چې زه هیڅ هم نشم کولای بالکل 100% داغي سپورټ دی یعنی دلته چې دا کم پیپرز وغیرہ پکاريږي کلرز پنسلز وغیرہ نور څونه چې دا ټول تاسو خپل خرچه باندې کوي او چې د دې چې پنسل سکیچ او شارپنر نه سلسله چالو ده نو آیل پینټ کلرز پورې کنه نو دا ټول خرچه دا هم موږ برداشت کوو بل پکې لکه موږ د پاره اوس ایجوکیشن سیشن هم سٹارټ کړي چې کم دی کې سما شومان خو سکول لذي خو صدا سری چې بالکل د سکول په لار نه دي تیریه په دویم دریم کې داسې پرېخه نو اوس ور سره موږ د دې ایجوکیشن سیشن هم سٹارټ کړي چې دی ان شاء الله په ایجوکیشن کې هم د دې سری لکه مخکې لاړ شي تاسو د سلسله کې حکومت سره څه خبرې کړې دي یا تاسو ورته درخواست وغیرہ کړې وي چې یاره د سلسله کې موږ سره څه هیلپ وکړي بعض لکه داسې چینلز په ترو باندې لکه چرته نه چرته خبره شوی ده خو دا چې لکه څه پراپر کار پې نه دی شوی یو ارګنایزیشن راغلی دی دوستي هغه موږ ډیر زیات اپریشیټ کوو چې هغه ایجوکیشن سره ریلیټډ دي نو دا و چې هغه لکه داسې او دو بورډز او لکه کاپیانی وغیرہ پنسل شارپنرز دا و چې هغه سيزونو زموږ ډیر مدد وکړو زموږ کیلیګرافي کې پکار راغه نو دا و چې هغه ارګنایزیشن فلحال موږ لکه سپورټ راکړي خو باقي چونکه د بل چا داسې سپورټ نشته نو موږ اوس دا اراده کړې ده چې موږ خپل ځان په خپل سپورټ کوو سوشل میډیا شو یوټیوب شو چې ان شاء الله پاره کې موږ خپل آرټ پروموټ کوو خپل دا کرنګ یو سټپ واخلو نو ان شاء الله دا چې په مستقبل کې به موږ له یو زموږ خپل سورس اف انکم سٹارټ شي دا غي په بلبوتی باندې به ان شاء الله بیا موږ مخکې ځو مونږ ګورو د ملک مختلف حصو کې د پینټینګز چې د لدی نمایشونه کیږي د سه نمایش وغیرہ تاسو چرته کړی دی زما خو خپل ایگزیبیشنز شوي دي په اسلام آباد کې سول ایگزیبیشنز هم شوي دي او کمباین میم کړی دي کم چې زبې ادارو کې هم یا کوم ټیچرانو سره هم نو ما خو پارټیسیپیشن ډیر کړی دی اوس چې زه د ماشومانو کار مخې ته راوسته غواړم نو زه هم چې فیوچر کې هر قسمه زموږ ایگزیبیشن کیږي چې هغه دا واړو او کې لکه د دې کار خلکو ګوري نو لازمي خبره ده چې د دې کم کار یغه کې به خلکو زخ کارم نو ما خو زم چې د خپل سې کار ختم کړی دی زه خو کله فرض وکي که زه پینټینګز جوړوم نو زه خپل سیل اوټ کولې شم ځکه بیوټیشن ته خالي کار وې منو ان شاء الله دا چې ډیر زیات لکه زما کلاینټس وداسي چې لکه بل چرته بترم نو خو خیزه چې کار بداغي لازمي خوخيږي خو زه لکه داسې په خپل ځان باندې زماړو د دې شي لپاره ذکر کول نه وړم زم چې هر سری کا غره بیوټیشن کار دی ک کیلیګرافي دا ک آرټ سے زم چې دا واړه پکې زما کې کوم او سبا چې ان شاء الله موږ ایگزیبیشن کوو هغه کې به صرف ودی باندې کار کوم نو دا چې ما خو د خپل حصے کار ختم کړی دی خو د دې باری دا د پینټینګ سکوپ شته څنګه چې تاسو ول د میک اپ سکوپ ته د پینټینګ سکوپ شته آیا د ماشومان چې د مستقبل کې لکه خپل سنټر کولو کې او د یعنی نمایش وغیرہ کوي نو د دې سکوپ شته مستقبل کې یا اوس سکوپ خو جی صرف پاکستان کې نه پټوله دنیا کې دی لکه آرټ خو زدا ویم چې دلته کوم داسې
موږ سره آرټسټان دي چې د هغې که په پینټینګز باندې تاسو کار وګورئ نو د هغې هغه کار په لکونو کې سیل آوټ کېږي نو سکوپ خو شته خو دا دی چې ستاسو په کار کې هغه انفرادیت وي او هغه ستاسو کار کې لکه داسې ډېرې ادارې دي تاسو له د سکول پروجیکټ ملاوېدی شي چې موږ له د سکول دپاره یو د پینټینګز په تھرو باندې یو سیټ اپ تیار کړي دا کرنګ که فرض وکړئ چېرته یو نوی اکیډمي کولاویږي بالفرض نوره اداره کولاویږي یا دا کرنګ هر قسمه شی یو نوی آفیس کولاویږي نو د هر چا لکه د آرمي والو سپیشل ډېر زیات ډیمانډ دي د پینټینګز د هغې ډېر زیات خوښي ایون چې د آرمي والو په هاسپټلز هم ټول د پینټینګز نه ډکي نو سکوپ خو شته دی خو دا ده چې لکه سپیسیفیک خلک وي او ډېر زیات خلک پې کار نه کوي ځکه چې اویرنس یې نشته نو زه وایم چې سکوپ خو ډېر زیات دی خو چونکې اویرنس نشته دی لہٰذا اکه عمره کار پې نه کېږي نو چې وزر په یو شي کار سټارټ شي نو سکوپ خو یې دی هر کور کې طرف پینټینګ ضرورت دی هر ادارې له هر ځي له هر سکول له هر هسپتال له ضرورت دی خو چې څوک مخې له کار راغلي نو خلک به یې خامخا خوښوي چې کار فرنټ دی نو خلک به یې ضرور اخلي نو انشاءالله دا ده چې مستقبل د دې وړو په ور کې روښانه دا کم سرټیفیکیټ چې لګېدلي مونږ وکته په دیوالونو باندې دا د کومو ادارو د اړخ نه تاسو ته درکړی شوي دي دا چې چېرته چې ما پروفیشنل ټریننګز کړي دي که هغه زما د آرټ نه ریلیټډ دي یا که هغه زما د بیوټیشن نه ریلیټډ دي دا کرنګ چې ما چېرته نه خپل کورسز کړي شارټ کورسز ویلی شي څه پکې د کال دوم دي نو دا لکه زما خپل مختلف سرټیفیکیټس دي لکه مکس ما لګولی دي خو ټول لکه آرټ نه ریلیټډ دي یا لکه د آیل پینټینګ والا دي یا دا کرنګ د میک اپ آرټسټ والا میک اپ نه ریلیټډ دي بیوټیشن نه ریلیټډ دي نو دا کرنګ لکه مکس سرټیفیکیټس دي زما او د دې پینټینګز چې دا کم ماشومان زده کوي د دې ټوټل دورانیه څونه ده دیره ما چې درو میاشتو بیسک کورس یې کاغه د بیوټیشن دی او کاغه د آیل پینټینګ دی کله چې دې درې میاشتو کې بیسک نه انشاءالله وځي نو مخکې له به خامخا زما کم از کم شپږ اته سټوډنټس خو به داسې مخکې راځي چې هغوی به بیا زه لږ ټیکنیکل کار ته بیا مخکې کوم هغې له تاسو لکه بیا ډیټیل ورک ویلی شي په انیشیل سټیج کې دی دا ده چې دی پنسل سکیچ زده کي پنسل کلر سره کار زده کی واټر کلر زده کی د کرنګ کریلون دی ډیفرنٹ لکه په کلرز کې ځان له یو دنیا ده کوایلز ورک ته چارټ ته بلیک چارټس دی وایټ چارټس دی د کرنګ مختلف تھیمز دی د بیسک درې میاشتو کې دی په دې باندې کار وکړي لږ شان دی مونږ پکې آیل پینټینګ تم واړو هغه طرف تم هغې نه پس چې کله دې څلورمه میاشت کې داخل شو نو بیا د دې ډیټیل ورک سټارټ شي نو بیسک داسې ویلی شي چې بیسک کورس 3 میاشتې دی دا راته ووایي چې دلته د هلکان خو راځي داسې جینکۍ شته چې هغه کم لارو کوڅو کې یا ګند راغونډوي یا د خلکو په کورونو کې کار کوي جینکۍ خو زیاتتر لکه میک اپ سره د هغې واسطه راځي نو داسې جینکۍ شته چې هغه بیوټیشن کورس وغیره چې دلته کوي ما سره جی پکې وه ماشومانې دي 5 پکې داسې دي چې هغې کچره وچره راغونډوي او 2 پکې خیر والا دي خو دی باندې د فیملی نه ډېر زیات ریسټرکشنز دي زه لکه هغې نه میډیا له راوستی شم نه د هغې فوټیج چلولی شم ځکه چې هغې له مسلې جوړېږي خو دا ده چې اووه ماشومانې دي خو ماشاءالله چې ډېرې زیاتې ښې روانې دي دا ده چې که څوک کباړ راغونډوي یا څوک د هر قسمه کار نو زه فلحال هغې نه نشم منې کولی ځکه چې دا بیا لکه ګرانه ده هغې باندې هغې سروایو کوي خو دا ده چې لکه هغې مایند که تاسو سیټ کوي تاسو ولې یو کار مخې له راولئ څه په هغې باندې داسې سټارټ کوي ما ډیرو خلکو لکه دا مانه انټرویوز کې تپوس کړی ډېر کافي میډیا والا چې تاسو څه پیغام ورکوئ نو پیغام کې زه هم دا خبره کوم چې بهی که ستاسو د وس نه چېرته یو ماشوم هم سمېدی شي تاسو فیوچر ورکولی شي نو په دې هکله لکه ضرور تاسو سوچ کوئ کار پې کوئ ځکه چې ما نه خو 40-50 راغونډي خو کېدی شي چې تاسو یو دوه ستاسو به برداشت کړي نو دا نه ده چې صرف کیلیګرافي ده یا آیل پینټینګ دی که څوک په هره شعبه کې دي که هر قسم کسب کې دي نو ضرور لکه لازمي د نورو مدد ته کوي دی کې بالکل ماشومان شته ما سره او مجبوري دا راځي چې میډیا مخې له راوستی نه شمه داسې زنانه شته چې کم دغه کې وي سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره وي لکه بېکوره زنانه وي هغې سره وي هغې ته تاسو ټریننګ ورکوئ فلحال جی ما خو لکه داسې اناونسمنټس ډېر زیات کړي دي خو فلحال دغه رنګ نه دي راغلي بیوټیشن کورس کې ما سره دوه داسې فیمیل شته چې هغې هم لکه په کورونو کې کار کړی دی نو هغې لکه په دې خبره لکه چا هغه کړي دي پوه کړي دي بیا هغې ما سره رابطه کړې نو هغې پکې داسې په هفتې کې 3 ورځې راځي هغې لکه نور داسې ډېر څیزونه مطلب کورونو کې کار یا داسې څه خرڅول مرڅول بهر پینونه خرڅول کپړې خرڅول خو هغې وایي چې دې کې لکه زموږ لکه څه عزت هم لکه نشته دی او ډېر عجیبه عجیبه خلک ملاویږي نو هغې هم داسې د میډیا په ریفرنس باندې ما ته راغلي نو داسې لکه نشته دی چې بالکل بې اثري دي او موږ دلته کې ساتلي ځکه چې موږ سره داسې انتظام نشته
خدا را چې اوس د بي آر ټي سیټ اپ هغه لکه خپل د ترانسپورت سہولت ته نو هغه کې لکه 2 زنانه داسې راځي چې هغه اوس د پالر د پاره فل کار زده کوي. دلته چې کم ماشومان دي که تاسو کم غیر سرکاري یا سرکاري کم ادارې دي هغې سره رابطه وکړئ داسې نشي کېدی چې دلته کم ماشومان دي غیر تعلیم یافته دي ته تاسو تعلیم سلسله وغیره هم سټارټ کړئ. حکومتي ادارو خو چې څنګه چې ما تاسو ته ویل چې فلحال دوستي والو موږ سره رابطه کړې ده او موږ له سامان هم وروړی دی هغې دپاره موږ د هغې ډېر شکرګزار هم یو خو د ګورنمنټ د طرف نه په ایجوکیشن باندې یا په دغه رنګ بل صحیح خبره موږ سره لا فلحال چا نه ده کړې. موږ اپنی مدد آپ کے تحت د ایجوکیشن سلسله د دې سٹارټ کړی ده نو زما سسټر هغې کې لکه زما سپورټ کوي او دا چې د حکومت د طرف نه ما ته راځي لګي چې حکومت لا الریډي لکه خلک زما په خیال ډېر زیات مختلف ډیمانډونه کوي نو هغې هر یو شی داسې په خاطر کې نه راولي ځکه لکه موږ هم بس په خپل اون باندې روان یو او انشاءالله مخکې امید دی چې کار زموږ پروموټ شي سیل آوټ سټارټ شي د دې ماشومانو پینټینګز په خرڅېدو شي د دې کیلیګرافي په خرڅېدو شي نو انشاءالله دا چې موږ به خپل هم سټیبل شو لکه موږ به خپل همت ضرور کوو. کم د ماشومان پینټینګز وغیره کوي یا تاسو کم کړي وي داسې شوي دي چې هغه تاسو خرڅ کړي وي بهر د دې خو اکچولی لا انیشیل سټیج دی د دې د ټولو بیسک دی که نه د تېرو ورځو کې په پی سي کې څه فنکشن و ما ته چا ویل چې تاسو لکه سټال ولګوئ نو ما هغې نه ځکه انکار وکړو چې د دې ماشومانو لا سټیج هغه یو نه دی سیل آوټ ته لا موږ نیو تللی دي ګریجولي لا رو روان دي لکه مطلب پیله د دې پینسل کارو بیا د دې پینسل کلرز اوس دی واټر کلر کې دي او څه کسان پکې آیل پینټینګ لوړې ده دې چې انشاءالله درې څلورو میاشتو کې دې سټیج ته ورسي چې د دې کار خلک داسې شي چې هغه د سیل آوټ قابل شي بیا به موږ آنلاین هم د دې څیزونه خلکو له ښایو چې څوک د دې کار کیلیګرافي اخیسته غواړي څوک د دې پینټینګونه انشاءالله اخیسته غواړي داسې به د دې ماشومانو حوصله هم زیاتېږي او ما دې ته ویلي چې څه تاسو خرڅوئ هغه اپس تاسو خپله ګټئ لکه هغه چې دې په هغې خوشحاله هم شي داسې به دې له حوصله هم ملاویږي او دکې رنګ به انشاءالله دې بیا نور مخکې ځي دکه رنګ چې کوم کسان ما سره پالر کې ټرین شي او بیا موږ د پالر د اوپننګ بیا لوی اعلان وکړو اوس خو لا موږ ډېر زیات ځان نه هایلایټ کوو ځکه چې لا ما سره سټاف دونه نه دی برابر دا کم چې سراونډینګز کې خلک دي نو دوی داسې سروسز دپاره راځي د بیوټیشن هغې نه هم چې ماله څه منافع کېږي هغه هم ټوله د دې ماشومانو په دې هر څه کې لکه استعمالېږي نو هغه هم زه ویلی شم چې زما یو فلحال سورس آف ایډوکیشن سپورټ دی نو دا ده چې موږ سیل آوټ ته انشاءالله داسې تقریبا را روان 2 میاشتې پس به موږ برابر یو چې موږ به د دې کار بیا سیل آوټ کوو. موږ وګورو په بهر دنیا کې د دې ډېر زیات سکوپ دی او د پاکستان کې تاسو ته پته چې ټیلنټ ډېر زیات دی خلک بهر ملکونو ته هم ځي خپل پینټینګز چې دی نمایش کېږدي داسې تاسو بهر ملک ته تللی تاسو خپل کم پینټینګز چې دي هغه هلته نمایشونو کې ایښي دي زه خو چې دا کارن ګرځېدلې په ټوله دنیا کې ما که د کیلیفورنیا نه والې تر جاپانه پورې او تر چین نه والې تر دوبۍ پورې د هر وطن ته تللې ما او هر وطن کې مې ګیلریز کتلې وزټ کړي مې دي هر رنګې وړې ګیلري له تللی یم د آرټ او لوی ګیلرۍ له تللی یم ډېر ټایم مې هلته تېر کړی ډېر وخت مې تېر کړی خو چونکې ما لکه داسې خپل داسې شي دپاره زه کوشش نه دی کړی چې د هغې دپاره ظاهره خبره ده داسې خو نه چې تاسو به یو پینټینګ اوچت کړئ او لاړ به شئ دا خامخا چې هلته ایګزیبیشنز کېږي نو تاسو به هغه شي له اټمپټ کوئ او په پراپر طریقې باندې به ورځئ نو هغه رنګې لکه ما داسې څه ایفرټ اډو کړی نه دی خو انشاءالله دا ده چې مستقبل کې خپل نه د دې کار به ضرور هغه پلیټفارم ته بوزم که هغه کمپټیشن لیولي ډېر خلک ماله وایي چې تاسو په پولیو باندې کار وکړئ په تلیسیمیا باندې کار وکړئ خو مسله دا چې که زه خپل کار ته کښېنم دوی ما نه پاتې کېږي نو ما دا سوچ کړی چې زه به په دې هر څه باندې کار کوم خو د دې په ذریعه باندې بیک باندې به ځیم خو فرنټ باندې به انشاءالله دی وي نو دا که چې مخکې انشاءالله داسې وطن بني چې زموږ کار به پکې ني ضرور انشاءالله ولې نه قدرمنو څنګه چې تاسو واورېدې د جلوت هما صاحبه خبرې چې د حکومت د اړخ نه یا کم سرکاري یا غیر سرکاري کم ادارې دي له دې د اړخ نه دوی سره هیڅ قسمه هیلپ نه کیږي د دوی وینا ده که دوی سره هیلپ وشو نو دوی به د سټرینث چې دی دا مزید سیوا کی قدرمنو تاسو که کتلی وي مختلف ادارې دي هغوی صرف او صرف د خپل ادارو فوټو سیشن کوي او د هغوی هیڅ قسمه عملی کار نه وي تاسو وکته په سکرین باندې چې دلته مختلف علاقو نه کم ماشومان راوستل شوي دي هغه ماشومان خسته طریقې سره پینټینګز کوي او هغوی دا کار روان کړی دی د دوی دا وینا ده چې موږ به دنیا ته ښایو چې دا ماشومان هغه ماشومان دي کم به چې په لارو کوڅو کې ګرځېدل او ګندونه به یې راغونډول یا به د خلکو په کورونو کې کار کولو مستقبل کې به انشاءالله دا ماشومان دې حده پورې له دې قابل وي
چې د دوی دا کم پینټینګز دي دا به موږ په نمایشونو کې ږدو او د دې په ذریعه باندې به دوی ته انکم راځي. قدرمنو دا د موږ د نن ورځې پروګرام په یو بل پروګرام کې ملاویږو. د لوی الله په امان.